السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرو چې تاسو به جوړه خوشاله یې. دا پرون راسي په پنجاب چې کوم سیلاب راغلی د انډیا د سایډ نه، الله یې تباه و برباد کړي. نو یقیني موږ دا وخت पंजाब भाइयों के साथ हैं और इंशाल्लाह इनके साथ देते रहेंगे. نو موږ دا کوم څه دغلته راغلل نو دې نه مخکې په پښتونخوا، بونیر او باجوړ او داسې نورو علاقو کې کوم سیلابونه راغلو، یقیني موږ هم ډېر دردولو. خو دغه سیلابونه چې کومه وو نو دا سیلابونه قدرتي وو، یعنې قدرتي سیلابونه راغلو. او دا اوس چې کوم په پنجاب کې رااله نو دا قدرتي نه دي، دا چې کوم دي نو دا د انډیا چې کوم ډیمونه دي هغه را پرېښودل شوي دي، بلکې دا وایي چې آبي جرحیت یو قسم جنګ دی که نه. او بیا یې چې کوم د هغوی دلته کوم سفیر دی کوم دغه دی د هغې په ذریعه اطلاع وکړه چې موږ اوبه در پرېږدو، یو انساني همدردي. او د هغې چې کومه دی خو دا انساني همدردي نه ده، ځکه دې څومره اوبه نشي کنټرول کولی. ولې کنټرول کوئ؟ سیند تاسو ما دوی نه مني که نه. نو په هغې کې په پنجاب کې په لکونو خلک چې کومه دي د هغه ځای نه کډواله شو، لاړه علاقې کلي پرېښود او ډېر علاقې ډوبې کړې او ډېر نقصان یې وکړو. او بیا په دغه کې چې کومه د الخدمت والا او دغې سره پاک آرمي چې هغو څونه سات ورکړو، خلک یې ساري او خلک روان دي او د هغې څخه کوي او خلک سخت تکلیف کې دي. نو موږ پرې ډېر زیات خفه یو. الله دې ورته خیر کړي، ځکه چې دغلته یو مصنوعي اوبه راشي او بل ورسره باران شي نو بیا خلک وایي اور معمولي هوا پکار، معمولي پکې پکار دی که نه. نو موږ اوس په دغه غم او درد کې تکلیف کې ولاړ یو او چې څونه څه کېدای شي انشاءالله العزیز به خیر څه موږ کوو، چونکې دا انډیا ډېر ظلم او زیاتی کړی چې نه شي وپټینګولی تشي به راپرېږدي. لہذا د هغوی دپاره د دعاګانې ضرورت دی او د هغوی لپاره خامخا دعاګانې وکړئ.